هلکانو هم ځان شرمولی دی په دې لاسونو کې د یوې ګوتې نوک څه کړی دا غټ کړی او لا نکریزه پکې وتیرې ول. السلام علیکم ملګرو، د مولانا صاحب قانون سور حقیقت ویلی دا ویډیو را سره مکمل وګورئ او د مولانا صاحب ته په کمنټ کې ضرور ماشاءالله ولیکئ. تاسو ته پته نن سبا زمونږ نوجوانان دي هغه ځان د جنکو په شان جوړ کړی، زمونږ د دین اسلام خلاف ورزي کوي. نو دا یو ډېر زبردست کلیپ دی، دا را سره ضرور وګورئ چې هغه کسان یې وګورئ کومه چې نن سبا د جنکو سټایل ډېر زیات کوي. تاسو ته به ډېر زیات پته وي په ټیک ټاکو کې په دې کې ډېر زیات چلیږي. نو دا ویډیو را سره مکمل وګورئ او د نور ملګرو سره هم شیر کړئ چې نور هغه کسانو ته ورسي کومه چې د جنکو سټایل کوي. بیا پې خپلې خبرې کوم. لکه د دې څه خوند دی، دا کم پیشن دی، دا خو ډېر د دوستوب پیشن دی. نو دا پیشن خو قومي لوط هم نه و کړی. قومي لوط د قومي لوط د قوم څه کارونه هغوی به لیندې غاړو ته اچېلې، پترخ کې به یې لاس ورکوه، ټرتاری به یې پې کولو، ژبه به یې په سترګو شنیلي به یې پې واله، ملګري به په ځای کې ناست وو نو غوږ به یې وله چخچې ورړو، یا به ناست وو ګیټکی به یې راواخېسته او رمې جمرات پې پې کولو. ته به وایې دا چېرته غټ شیطان دی په ګیټۍ ولي. نو لهذا دا کار یې زمونږ دغه رنګې د ګوتو نه ټقې وښکل او په لارو کوڅو کې کېناستل او چوکرګان ساتل، دا د قومي لوط د قوم کارونه. ملګرو ویډیو مو کتله، تاسو ته نن سبا پته ده نوجوانانو ټیک ټاک یې کوي، ټیک ټاک سره چې هغه په ټیک ټاک کې دومره تیز لاړ شي چې خپل مور او پلار هم پکې وولي، او بل دا کریمونه لګوي او دا ګوتې سرې کوي. د مولانا صاحب دا بیان تاسو واورېدو. زموږ د خبرې مقصد دی چې تاسو مستقبل څه دی، دومره غټ غټ پرتوګونه او د جنکو سټایل نن سبا که تاسو سوچ وکړئ هغه پاڼې غوندې راوتې دي، هغه هم د جنکو په شان دي، لیکن دومره غټ غټ پرتوګونه، دا کریم به په ځان پسې مږي، لیکن د ځان نه جنۍ جوړوي. لیکن په دې کې ډېر زیات غټ الله پاک ته سوال کړی چې زما په امت باندې به عذاب نه راولي. نو ما ټولو ته خواست دی چې دا کارونه پرېږدئ، په ټیک ټاک او د ویو دپاره دا قیسې مه کوئ، دا پرتوګونه، دا کریمان، دا بنګړي، دا ګوتمې، دا فضول دي، دا مه کوئ. په ستاسو مستقبل به سي. زمونږ د ویډیو مقصد دا دی چې تاسو دې کارونو نه واوړئ، کله ناکله پکې سپینې خبرې هم خوند کوي او موږ دا قیسې میسې ډېرې پرېږدئ، نوی خپل مستقبل طرف ته هم راشئ، ځکه چې دین طرف ته هم سوچ کول پکار دي او هغه قبر طرف ته هم سوچ کول غواړي، د بل بېعزتي کول هم نه دي پکار، ځکه ځینې ډېر زیات خلک په معاشره کې داسې هم دی چې دا نوجوانان د خلکو په بېعزتۍ پسې ورپسې. نو زما ټولو ته خواست دی چې دا بېعزتي او دا سیسټم یې پرېږدئ، د ټیک ټاک د ویو دپاره دا خپلې دا قیسې پرېږدئ، دا کریمان، دا څیزونه پرېږدئ. سړی ورته چې لاس میلاوئ نو ستا په لاس کې به کریم راشي. لکه دا کمه زمانې ته راورسېدو. یو مسلمانانو دا لمونځ کوئ چې د مخ نه دغه نور پیدا شي، نور په مخ کې پیدا شي، دا قیسې میسې پرېږدئ، دا کریمان ته هم نه لګئ، که هم لګئ مخ به دې بله ورځ دا ډېر زیات خراب وي. نو زموږ د ویډیو مقصد دا دی چې دا څیزونه میزونه خپل نوجوانان نه مور کوئ، دا د خپل مور پلار نه دا نوجوانان خرابوي. که تاسو سوچ وکئ هغه پلار یې په سعودي کې هغه له دا موبایل رالیږي او دا روپۍ وله رالیږي، د هغه وجې نه ایسته کې نوجوانان سي خراب شي. دا ویډیو د نور ملګرو سره شیر کړئ چې ټول هغه کسان